که چیرې احمدشاه بابا چې تاسو راواخلئ نو د تورې د ننګ او د غیرت او د دې شملې په زور باندې په دنیا کې حکمراني کول د دلي پورې بتلئ. خو زما په کور کې زما بچی پښتو وایي، لیکلی سي، ویلی سي او که نه. نو نن ستاسو کلتور څه سو؟ نن هغه زموږ هغه ثقافت څه سو؟ نن خو والله که چې ډي سي راسي اول د هغه سړي سلام کوي چې چا 15 مړي کړي. خان ختم سو، ملک ختم سو، جرګه ختمه سول، مرکه ختمه سول او دا پښتانه یو سول. زه په دعوه درته وایم چې بیا به پر نیمه دنیا د دې پښتنو حکومت وي، لیکن پرېږدي دې نه. نن موږ په دا خپله ضلع کې چې راواخلې هر تربور د بل تربوره سره په مشین او په کلاشینکوف ولاړ دی. دې وطن ته بارود راغلی دی، تباهي او بربادي راغلی ده. الرحمن الرحیم. گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل صاحب، هر سړی به زما په خیال د خپل ثقافت، د خپل کلچر او د خپل تهذیب څخه خبر وي. خاص کر پښتانه خو یو ډېر لوی تاریخ لري، 415 زره کاله تاریخ لري او د دې تاریخ په رڼا کې که تاسو وګورئ پښتون قام چې کوم پیغام وطن ته ورکړی دی هغه د ننګ، د غیرت او د امن او د تورې په لار باندې دا ټوله دنیا چې نیمه دنیا د هغه د قبضه کړې وه. د میرویس بابا او د احمدشاه بابا چې که تاسو راواخلئ دا تاریخ وګورئ نو ډېر کم قومونه داسې تاریخ لري لکه څنګه چې پښتون افغان وطن یې په دې نړۍ کې لري. خو لیکن اوس که تاسو ورته وګورئ چې ایا موږ د خپل ژبې ته، د خپل کلتور ته موږ څومره دوام ورکړی دی، موږ څومره ژوندۍ ساتلې ده. ایا زما په کور کې زما بچی پښتو وایي، لیکلی سي، ویلی سي او که نه. ډېر کم خاص کر بیا زموږ د دې پاکستان کې چې کوم پښتانه پراته دي موږ د ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. په افغانستان کې که تاسو وګورئ پښتانه نو هغه د هغې ډاکټري هم په پښتو ده، د هغې انجینرینګ هم په پښتو دی، د هغې وکالت هم په پښتو دی. خو لیکن که دلته راسې زموږ خو پښتو پرېږده، اردو هم راسه ورکه ده، انګریزي هم راسه ورکه ده. دا زموږ کمزوري ده. نن زموږ ځوانان په څه اخته دي. یو وخت به و چې دا ځوانانو به غیرت ننګ کاوه، خپل تاریخ به ژوندی ساتي. دا د ځوانانو کار دی او خپل مشران هغه اتلانو ته ګوري چې هغه څنګه وخت په دې دنیا کې تېر کړی دی. لیکن تاسو وګورئ که چیرې احمدشاه بابا چې تاسو راواخلئ نو د تورې د ننګ او د غیرت او د دې شملې په زور باندې په دنیا کې حکمراني کول د دلي پورې بتلئ. خو لیکن نن چې زموږ دې وطن ته بارود راغلی دی، تباهي او بربادي راغلی ده او کوم چې دا سوشل میډیا ده نو زموږ پښتنو ځوانانو یا د پښتنو مشرانو څومره فایده د دې څخه اخیستې. زما په خیال زموږ تهذیب یې را ورکوي، زموږ کلچر را ورکوي. په دې چې پښتانه هغه قوم دی چې نن هم تاسو ته په دعوه وایم، حقیقت درته وایم، که تاسو وګورئ چې پښتون ولې یو ځای نه پرېږدي، ولې یووالي ته نه پرېږدي. په تا کې ډلې جوړې کړي دي، په تا کې فرقې جوړې کړي دي، په تا کې د قومو او د تربوره سره په بدۍ اخته کړی یې. صرف په دې که چیرې بیا پښتانه ته موقع ورکول سول او دا پښتانه یو سول زه په دعوه درته وایم چې بیا به پر نیمه دنیا د دې پښتنو حکومت وي، لیکن پرېږدي دې نه. نن موږ په دا خپله ضلع کې چې راواخلې هر تربور د بل تربوره سره په مشین او په کلاشینکوف ولاړ دی. نو خو نسته هغه قانون، هغه زموږ جرګې، هغه زموږ مرکې ورکې سولې. پښتانه خپل ځان له قانون درلودي، خپل عدالت یې درلودي. هغه عدالت و جرګه، مرکه، معاف کول. د دې انګریزانو او د دې نن سبا په دې قانون باندې چا یقین نه ساتي. آیا پښتانه کې چې بدي جوړه سي او مدعي یې چیرې د دې قانون تحت هغه ته سزا ورکول سي، لیکن پښتون یې نه مني. هغه یې په خپله قبایلي طریقه به خپل مدعي او خپل مدعا پوره کومه. نو هغه زموږ جرګې ورکې سولې. یو انګریز کې به یو نایب تحصیلدار ناست و او د دې پښتنو وطن کې به دا ملکان، خانان، نوابان، سرداران سره را یو ځای سول او د دې ټول وطن فیصلې به کولې، د دې ټول وطن شخړې به خلاصولې. او یو تحصیلدار مکلف به ورته ویل چې دا بدعمله سړی دی، دا بوزه جیل ته واچوه، دا بوزه سزا ورکړه، څوک یې مخ ته نسو درېدلی. نو نن ستاسو کلتور څه سو؟ نن هغه زموږ هغه ثقافت څه سو؟ نن خو والله که چې ډي سي راسي اول د هغه سړي سلام کوي چې چا 15 مړي کړي. خان ختم سو، ملک ختم سو، جرګه ختمه سوله، مرکه ختمه سوله. په دې چې موږ دغه ځوانانو سره دا ګیله لرو چې خپل تاریخ
او دا شمله چې موږ نن دا ورځ جوړه کړې د مبارکي چا ورسره ورکوو دا په څه صرف د دې دپاره چې موږ خپل تاریخ را ژوندی کړو خپل هغه مشرانو ته وګورو خپل هغه عزت خوندي کړو خپل ژبې ته دوام ورکړو خپل لیکلي ته دوام ورکړو دغه غټه خبره ده چې راسئ چې دا سره یو دا یو پیغام دی د سیاست څه بالاتره موږ ټول دلته پښتانه ورونه ناست یو او هر قوم ته موږ عزت ورکړی که بلوڅ دی که سندی دی که پنجابی دی که سرایکی دی که هزاره دی او دا د پښتانه خوی دی چې دی خپل همسایه او خپل قریب ته عزت ورکوي او د هغه تحفظ کوي خو نن پښتون په دنیا کې دهشتګرد شو کړی دی ته د امن یو نشان وې ته د غیرت او د تور یو نشان وې ستا په وژه کې به توپک و او دنیا به درته کتله نن په دنیا کې ته یو داسې انټروډیوس کړی چې دا یو لوی دهشتګرد دی نن زما په وطن کې بم چاودي نن زما کوچني کوچني ماشومان شهیدان کېږي نن زما وکیلان شهیدان کېږي نن زما پولیس شهید کېږي نن زما کوم هغه شاعر پاته سوی دی چې شاعري یې کړې هغه یې د قبر راایستلی دی خو دا د پښتنو په وطن کې دی در دغه یو دوه ګامه تېر شه بل ځای ته یو شی نسته نه بم شته نه بلاست شته نه ټارګېټ کیلینګ شته نه شی شته او دغه د پېښور د وزیرستان چې راونیسه بیا راځه د روغ پورې بیا راځه د چمنه پورې او په دې وطن کې دا اور بل دی چې څه دی چې موږ خپل ثقافت او کلچر معیار کوي او نن د هغه بارود یې موږ ته راوړي دي په توره کې خو موږ زورور یو لیکن د سوشل میډیا په تور او کم بارود او کومه ټکنالوژي چې راغلې ده دا د پښتانه کام تباهي ده او بربادي ده د دې څه په ځان ګورو کم از کم ځوانانو ته او دا ینګ جنریشن چې دې ته دا پیغام ورکوو چې د سیاست د هر شي څه بالاتره د قام د ولس ثقافت او کلچر را ژوندی کړي صرف دا نه ده چې نن مې دا لنګوټه پر سر کړه او 15 منټه بعد بیا لنګوټه لرې سي نو زه بیا پښتون نه یم پښتانه یو مینه جذبه امن اخوت خپلوي عزیزګلوي دا به په زړه کې ساتو او یو د بل سره به لاس او وژه ورکوو او دا کومه پر مخ بیایو کور دې ودان نظر بډې صاحب ډېره مننه چې تاسو نن دا پروګرام ورسره جوړ کړئ او موږ دا خپل د زړه یو 15 خبرې تاسو ته کښېښولې ګورنر صاحب تاسو هم کور ودان چې تاسو راغله او خاص کار زه د ایران د کلتور چې کوم انچارج راغلی دی د هغه شکریا ادا کوم چې دی نن راغلی زموږ سره د پښتنو په دې ورځ کې شرکت وکړي او د ټولو میلمنو شکریا ادا کوم کور مې ودان خوشحاله او باز اوسئ خدای مې ژوندي لره ډېره مهرباني